حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و صوتان ملعونان فی الدنيا والآخرة دو आवाज لري چې دا الله ته په دنیا او په آخرت کې ډیر زیات ناخوښه دي. لعنتی आवाजونه دي، لعنتی आवाजونه الله دې ډیر زیات نفرت کوي. دو आवाज دي کم کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو आवाज د ټنګ ټکور، د غانو بجانو आवाज، د ټنګ ټکور आवाज دا الله ته ډیر زیات ناخوښه دي، لعنتی आवाज دي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ویر आवाज، په خادای کې د ټنګ ټکور आवाज او په غم کې د ویر आवाज دا الله ته ډیر زیات ناخوښه आवाजونه دي او لعنتی आवाजونه دي. الله تبارک وتعالى ته ډیر زیات نفرت کوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله تبارک وتعالى فرمایي دا لعنتی आवाजونه دي. او مونږ پښتانه سوای زمونږ پښتانه وایي وی غم په ویر او خادي په ټنګ ټکور خسته کیږي. هغه خادي چې ټنګ ټکور پکې نه، هغه غم چې ویر پکې نه وي. نو موږ وایو خادي په ټنګ ټکور او غم په ویر باندې خسته کیږي. خادي په ټنګ ټکور نه خسته کیږي، په دې ټنګ ټکور د ځانوم برباد کو، د کور نه د برکتونه ختم کړو. چې څومره غوبل په دې خادي کې وی کنه دا څومره ټنګ ټکور کنه میاش بعد معلومات کو خو اخینګور یو بل تلاندې وتی. صحیح شو؟ بیا وای دا څه بل را دن نکړه خو چې راوستي مې در په کور کې مې غوبل جوړ نه غوبل به جوړلې په کوم ورسته تار اوسته تار د رحمت پرشتي د کور نه لګلې وي. ستا په کور کې هغه درس غوبل جوړ چې تا په شریعت پیژندم نه، تا اسلام پیژندم نه، نو د کور نه د پرشتي د واده په ورځ رخصت کړي، نو وس خامخه د انګور نه بدرته بلا جوړ وسنه. دا لعنتی आवाजونه دي. ته دینه فریض پکار دی. په خادای کې ټنګ ټکور او په غم کې ویر کول، ویر جړه فریاد کول. الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوه الجاهليه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای زما امتی نه د هغه انسان کو ناری نه دی او کو زنانه د زما د امت نه د سره دینا کم انسان چې په غم کې مخونه وخی، په غم کې سوخي مخونه وخی، وشق الجيوب او د ځان نه کپړې شلې، ودعا بدعوه الجاهليه او د جاهلیت هغه چغي وي. بس الله زه دې لیدلی ومنو، زما بچی دې لیدلی ونو، د بل چا د پاره غم نشته خو ما د پاره غمونه دي. نو د جاهلیت چغي وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا زما د امت نه د سره دینه دغه انسان. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کمی زنانه چې په غمونو کې ویر او دا مړه شوه، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې به د دې په بدن باندې د ګوګړو جامې وي، د ګوګړو جامې وي. دا ګوګړ چې دی کنه دا ډېر ناکاره څیز دی. یو ورم زیات کوي، دویم په بدن پورې د ربړ غونتان خلي مو، او دریم بدبویم ډېره زیاته کوي. نو کمې زنانه چې په غمونو کې ویر د قیامت په ورځ باندې به د هغې په بدن پورې ګوګړ انختی وي. الله دې فنا راکړي.